أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. مخکیاتونو کې د مؤمنانو دعاګانې ذکر شو. زائغین متشابهات پس انختی او راسخون فی العلم اغوی وی کل من عند ربنا او بیا وی خدای زمانگا زلون زائغین و پشان مکی چی متشابهات پس انختی من ثابت قدمی او چی او کما وعده من سره شوی دا د جنت هغه موږ لراکي دا غوی خدا حال دی. نو دې صورت دی آیت کریمه کې دا منکرینو ذکر کوي د الله د توحید او د دین د منکرینو. ان الذين يقيننا كسان كفروا چې کفر کړي لن تغنيانهم دببن کې د دین اموالهم مالون د دی ولا اولادهم اولادون د دی من الله د الله د عذاب نشي واولئک او دا کسان هم وقود النار دی خشاک د جهنم دی. کدا بیال فرعون حال د دی پشان د حال د قوم د فرعون دی او د کسانو من قبلهم جوړان دي تللی د دینا کذبوا بیااتنا دروغ نسبتونه کړي آیاتونو زمونږ لرا فخذهم الله پسونی ول الله تعالی دی بذنوبهم په سبب د ګناہوں د دی والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکول والا دی. ان الذين كفروا لن تغني معنا تدفع دببن کی د دین اموالهم مالون د دی ولا اولاد من الله عذاب عبارت په حذف د مضاف سره من عذاب الله شيء اولئک هم وقود النار وقود فتح د و سره ما یوقد به هغه د چور بلول کی باغی خشاک. کدا بیال فرعون نمخ کتابهم وای اشاره دی خبره تکي چې کدا بدا خبر د مبتدای محذوفه د پاره دابهم کدا بیال فرعون یو او دیم دار چې کدا به دا خو مشببه دي نو مشبب شه دي مشبب ذکر کوي دابهم حال د دي کدا بیال فرعون کا حال آل فرعون کعادت آل فرعون تپ معنا د عادت او طریقې سره والذین من قبلهم د فرعونانو په شان هغه چې مخکې دا غوي نو من الامم لك عاد او ثمود هغه سکړیو کذبوا بیات الله فخذهم الله اهلكهم الله هلاك بذنوبهم دا کذبوا بیاتنا جمله مفسره ده ما قبل د پاره دا به هم کذا بیال فرعون د دې حال او عادت د فرعونانو په شان عادت په شان یو خدای عادت سو کذبوا بیااتنا فخذهم الله نو دیم کذبوا بیااتنا فخذهم الله الله بدیم نسکا. والله شدید العقاب. د دې روست آیت د پارشان نزول ذکر کړي. نبی علیہ السلام چې بدر نه را واپس شو بدر کې فتح وکړه کنه يهوديان راغون هغه ته ویل ګوري هغه می څنګه کړ تاسو هم د حال د سم سړي یا ایمان راوړی یا جزیه قبول کړي هغه ورته په دې دوکه نشي چې هغه جنگ باندې نه پوهېدل هغه باندې زور اور چې موږ نه به هم غټي موږ به دې سم الله د آیت نازل کړه چې پوښي پریشانی نزول اور نازل شو لما مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرکل چمر کو نبی علیہ السلام یہود تاب الاسلام په اسلام به مرجع په واپسه کې د بدر نه فقالت یهودیان ورته ویل لا یغرنک دوک دین کی تان قتل تنفر من قریش چې تا یو څو کسان د قریش نو وجل اغمار چې به تجربی وو لا یعرفون القتال په جنگ نه پوي د لوغه د مړ کړل او ته زړه ور شي مونږه موجنی مونږ ته برانی دي چې درته جنگ به وخایو. الله دایت نازل کړ قل ورتوا للذین کسان تا کفروا چې کافران دي ستغلبون زرد چې تاسو به مغلوب شئ وتحشرون را جمع بکړی شئ لا جهنم جهنم تا وبئس المهاد او ډیر بد زید او سیدو ده. قل یا محمد
للذین کفروا کافرانو ته وای من اليهود ستغلبون پتاو یا سره راغله ستغلبون او سيغلبون سزر د چې تاسو به مغلوبه شئ پتاو یا سره په دنیا کې به قتل سره او په اثر بندي کېدل سره او ضرب الجزيه ته د جزيه او وقد وقع ذلك دا فیصله شوی و وتو شرو دا کار وشو بیا دا څه شو وتو شرونا تاسو به جمع کړئ شئ په وجهین او سره بالوجهین وجهین دا معنا تحشرون يحشرون او متعلق سره چیرته براجمه شو تو شرونا تاسو براجمه کړئ شئ په آخرت په آخرت کې لا جهنم ته پتدخلونا داخل بشئ جهنم ته وبئس المهاد او ډېر بد فراش زید او سیدو ده هيا دا هيا مخصوص به زم ذکر کوي ها دا مخصوص به زم ده قد کان لکم وسرتو یاغي تو ګور یاغي نه عبرت واخلې یاغي سره مې سو کړ تاسو سره به قچل کی قد کان لکم آیتن پتاقی سره تاسو د پارشت د عبرت پی پیاتای نه په دوه ډلو کې التقطا چې دواړه سره مخامخ شي یو د مؤمنانو ډله او یو د کافرانو ډله فیاتن یو ډله وا تقاتل فی سبیل الله چې جنگ کو په لار د الله کې واخرى بلدلا کافرتن کافروا يرونهم مثليهم لیدل دی مومنانو دا کافران مثلهم دو چند دوی رای العین په لیدلو د سترګو سره والله یؤید الله مضبوطی بنصری په مدد د سره منا سوچ چاو چخه خشي ان فی ذلک یقینا پدې مذکوره خبرو کې لا عبرتن خامخا عبرت دی له اولل ابصار خواندانو داخلونو تا قد کان لکم آیتن آیت په معنا د عبرت سره وذکر الفعل دا د په اعتراض ده خلاصه د اعتراض ده آیتن خو مؤنث ده او فاعل د کان د پاره ده نو کان ورته ولی مؤنث نه کا ځکه چې فاعل اسم ظاهری مؤنث نو بیا ورته فعل به مؤنث کې کنه تاسو په پوښتنه کوي ده جواب کوي وذکر الفعل فعل مذکر ذکر کان الفصل د فصل د وجنه ذکر چې فاعل او د فعل په منځ کې فصل راغلی چې لکم ده او چې فصل راشي بیا جواز الوجهین ده ها بی فیاتین فرقتین په دوه ډلو کې التقطا چې دواړه مخامخ شي یوم بدر د بدر پر د قتال فیاتن یو ډله دا سیوا تقاتل فی سبیل الله د الله لپاره کې جنگ کاوه طاعتی فی سبیل الله من فی طاعت الله وهم النبي صلی الله علیه وسلم واصحابه وکانه 313 رجلا 314 کسان او ما پرسان دوا سینه ور سره ټول سره دوا اسینه او دا 314 کې واو یا کسان مهاجرینو او 200 او شپږ دیرش کسان چې کوم د انصارو او یو اس د مقداد ابن عمر سره او دویم اس د مرصد ابن ابي مرصد سره وست ادرو او شپږ ور سره زغری وي وسمان د شو ټول لخر سره تتوري وي او اکثر هم رجاله او اکثر د دوی چې کوم د پیاده روانو کول هم بدر یو نیم سل کیلومتر دی دغه مدینه منوره یو نیم سل کیلومتر به څومره لکه دی نه کم ځای ته اسلام آباد ته واخرى بلدل کافرتن کافروا يرونهم بالیاء والتا بیا تا سره ترونهم یا يرونهم ای الکفار دی کی اشاره کې هم ضمیر کافران دی کې سلور وجی یو دا د یراونا دا ضمیر مؤمنان تراجه کو هم کافران ولا یراونا مؤمنان لیدل هم دا کافران مثلهم دا هم ضمیرم کافران دا په د چند کافرانو کافر زر و مؤمنان ته 2000 ښکارې دا او دا اول چې ورشي چې ایمانی مضبوط شي ډیر ورته ښکارې شي ډیر سره مقابله خو د ایمان کاری کوي لکه سره ور سره مقابله کوي یو توجیه شو دیمه یاراونا کی ضمیر مومنان تراجی دے هم کی مومنان تراجی دے اور مثل هم کی مومنان تراجی دے یاراونا هم کی کافران تراجی دے مثل هم کی دا مومنان تراجی دے یاراونا لیدل دی مومنانو هم دا کافران مثل هم دو چند مومنانو مومنان 314 شپږ سو عمر ورته کاری دا وزر کم ورته کار کړی چې تکړه دا دیمه توجیه دیمه توجیه دا یارونا لیدل دی کافرانو هم دا مومنان مثلیهم دو چند دی کافران لدا مومنان دو چند 2000 ورته کاری دا یا دا هم ضمیر به مومنان تراجی یارونا لیدل دی کافرانو هم دا مومنان مثلیهم دو چند مومنانو شپږ سو ورته کاری دا د څلور توجیهات دي
او تراو نه چې بیا پکې دا څلور توجیهات دي نو ټول ته توجیهات شو ها عبد الله پوه شي بده مثلهم دی چند مسلمانان اکثر منهم کانو نحو الدی په زرو پانداز او رای العين په لیدلو د سترګو سره رای العين مقولی مطلق د يرونه د پاره رؤیتن ظاهرتن لیدل کارو معاینتن وقد نصرهم الله تعالی ما قال الله د دې مدد وکما قلتهم سره د کمی د دوی والله یؤید الله قوی کوي یقوی بنصر من یشاء نصره د مفعول د مشیت ته ان فی ذلک یقینا په مذکوره خبره کې لا عبرتن خامخا عبرت له اول الابصار خاوندانو داخلون تعالی ذویل بصائر افلا تعتبرون تاسو عبرت ناخلی بذلک بتو منون چې تاسو ایمان راوړئ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والموانع د جهاد ذکر کړي دی مقصد د بیان موانع الجهاد زین للناس خیسته شوی خلق لرا حب الشهوات محبت د شهوتونو من النساء د خزنا او د بنو بنین بچونا والقناطر المقنطره خزانه جمع کړل شوی د سرو زرو د سپینو زرو نا وسنا المسومه خیستا ولنام ساروی والحرس کرواندا ذالک دا مذکور متاع الحیات الدنیا پیدا د ژوند د دنیا دا والله عنده حسن المآب الله دا غسر خیسته رجو دا زید رجو ورته خیسته جنت زین للناس حب الشهوات شهوات ستوي شهوات ما تشتهيه النفس نفس غواړي ایت شهوت وتدو الیه او نفس دی ورته رابلی دی ته نفس دی رابلی چې لږ آرام وکړي پیاله چې وڅ قدم شهوت سبق پرې دا شهوت زمون خو خواهش نفسي خواهش ته موږ شهوت وای خو ګوري چې نفس درته وای دا او داس مکوم او به او داس کېنه کنه دا چل دی دا خبره ته کې دا ټول شهوات وزینا کی فاعل ذکر نه ده فاعل سوک ده فاعل یا الله ده زینا الله تعالی ابتلاء او شیطان ده شیطان خسته کړی صحیح شو یا الله خسته کړی دی ابتلاء بیا فاعل حقیقی من النساء والبنين والقناطر الاموال كثيره وتويدير مالون د خزانو المقنطره معنا المجمع جمع کړی شوی ذهب او فضه خيل المسومه اسن على مدار مسومانه الحسان خسته والانعام الابل والبقر والغنم والحرث الزرع كان ذلك دا مذکور مخکې غډیر چیزونه ذکر شو ذالک کی مفرد اشاره ده جواز در په اعتبار د مذکور سره متاع الحیات دنیا پیدا د ژوند دنیا ده تمتع بها بی فائدہ ورکول کیږي به په دې سره په دې دنیا کې ثم يبني بیا پنا کی والله عنده الله تعالی دا غسر حسن المآب مرجع ده او جنت په یم بغي مناسبه د رغبت په سره مینه د جنت سره وکیدو دون غیر نه د بل څه وس دی آیت کریمه کې الله ورته بیان کوي چې دا کم سيزونه ذکر شه د دین خشه درته نه خایم جنت قل ورته وایا او نبئکم یا نخیم تاسو ته بخیر من ذالکم ورشد دی مذکورونه للذین دای کسان لپاره اتقوا چې د شرک نه ځانونه ساتین دربهم پنه درب د دی جنات نو د پاره جنتونه دي تجربه کی بامتا تل نارو لاندې ونو داغین نهرونه خالدین بیا می شبای پدې کې وازواجن بیبیان وای مطارتن پاکیزه بيد هیزنا ورضوان من الله اور رضامندی بيد الله د طرفا والله بصیر بالعباد الله بلیدن کې د بندګانو قل یا محمد لقومک او نبئکم اخبرکم ایازتا سن خبروم بخیر من ذالکم ورد دی سيزوننا ذالکم ذالک کی سار مذکور تر شهوات استفهام تقریر دی ول ابن خبره للذین اتقوا للذین ذا خبر مقدم دی جنات مبتدا مؤخر ده او ان ربهم دا حال دی الذین لا مجارد الذين اتقوا دا موصول سره ذل حال شو ان ربي ما ذل حال سره د حال دغه شو مجرور د جار سره مجرور خبر مقدم شو جنات مبتدا مؤخر دې پر پوسټر او یاد ده چې دا ان ربهم دا حال د جناتن للذین اتقوا جناتن عند ربهم ها کسان چې شرک نه ځان ساتلي دي د پر جنتونه دي په داسې حال کې چې قائم به در رب سره اتقوا الشرك مفعول ده اتقوا عند ربهم
دا ترکیب کړی د چې د للذین اتقوا دا خبر دی او مبتدأه جناتن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها همیشه به پدې کې مقدرین الخلود اندازه شوی به همیشواله فیها پدې کې اذا دخلوا چې کله ورننوځي و چې ورننوځي چې همیشه به پکې سګي چې تنها پکې ناش او کله یو طرف ته چې کله بل طرف ته سره خپکیږي کنه چې ځان لای کنه نو الله وی ازواج مطهرزان لبنی بیبیان په مور سره اوس بیبی در سره یو خیره نه نه بیا به سو کی الله وی نه مطهرتن خیره نه بنای پاک بای د سشي نه پاک من الحیز د حیز نه پاک و غیره مما یستقذر هغه چې سړی بد غنی غیس هم پکې دی کم چې د سړي طبیعت بد غنی تر دارو جن غیس په پکې دی ورضوان دا په کثرت د اول سره د دویم قول دار به رضوان زمي سره لغتان رزن کثیر ډیر رضا به من الله تعالی نه والله بصیر عالم بالعباد فیجازي کل منهم جزاء ورکړي او تدین بیا عملی دا کم خلق دي چې دا للذین اتقوا دا غي صفت کوي الذين خلق دي یقولون چې وای ربنا اے رب زمون جننا یقینا منګه مننا ایمان راوړې دي فاغفر لنا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا ګناهونه زمونږه وقنا عذاب النار ساتي مونږه د عذاب د اورنا دا الذين نات ته یا بدل دي من الذين قبله للذين کې چې کوم الذين د داغي صفت ته یا بدل دي داغي یقولون ربنا یا ربنا دا منادا رب حذف د حرف ندا سره ها یا ربنا اننا آمنا صدقنا بك منګه تصدیق پتا کړی د رسولک فاغفر لنا ذنوبنا وقنا الصابرين على الطاعت دا هغه خلق دي چې صبر کوون کې په طاعت دی او د معصیت نه دانات دي والصادقین او رشتہ وینکری په ایمان کې والقانتین المطیعين لله تابعدار د الله دی والمنفقین المتصدقین صدقه کوون کې دي والمستغفرین بخون کې غفتن کې دي د الله نه بیا یقول اللهم اغفر لنا بالاسحار د شپې په اخري حصہ کې اواخر الليل پښمنی ټیم کې استغفار وای تهجد ټیم کې استغفار ویل ډیر پکار خصت به ذکر خاص کړي چې دا پښمنه په ذکر سره بیانها وخت الغفلت ځکه دا وخت د غفلت او د لذت د نوم دی د خوب د لذیذ والی وخت چې دی وخت کې سړی را پاتې کې خدای ته ودی کې دینه معلومه کې چې دا د خدای محب دی د زړه کې سشتا ځکه د خوب هغه دغه ټیمی کړه شهد الله انه لا اله الا هو مستير